شیخ شبلی رحمت الله علیه دغه وخت لوی ولی و. هغه حیران چې دا سړی خو ځان ته خدای ویلی نو د خو د استغراق مقام او دا ولی پانسی کړي نو نیمه شپه وا. شیخ شبلی رحمت الله علیه خدای ته التجا کوي. څوی شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دی اے رحیم. اے خدایا دا منصور دی ولی پدارو خیلو تا ولی دا خزان تا خدای نو ویلی. آواز ورته وش منصور بود واقف اسرار سر دوست. منصور بود واقف اسرار سر دوست. ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست. منصور بود واقف اسرار سر دوست. ہر کس کے سر را فاش کند ای سزائے اوست. منصور تیار دیار رازونو خودل. یار ورتا دیار رازونو خودل او داغه دیار راز فاش چغه والی چې چغه والی نو الله ولدا سزا ورکړه چې تا دا زما راز ولې فاش د عشق راز کو پټي. ګورا یوسف علیہ السلام سره اسیدا مثال دی پورې درته چې د دې تقویت وشي. یوسف علیہ السلام د خوبونو تعبیر ډېر خپوي ده. په جیل خانه کې یو دوه کسو خوب ولید او هغه یو ته تعبیر داو کې چې تبه د جیل نوځي او د بادشاہ په خدمت کې وو لګي. خو چې د جیل نوځي او د بادشاہ خدمت ته ورشي نو لک زما شپارس ورته وکړي چې مام د جیل نو بس. الله وی خا اچوله مای په جیل کې او شپارس پاغه سړی کې نو آرډر ورپسې راغی چې 12 کال نور کې دا ټکه دی ولی دا دی ولی. ذکریا علیہ السلام قوم ورپسې او چراوینې سي یو مړی کړي د چې منډه والا ونه ته وی چې پناه راکا ونه سری شو دله پناه ورکو ته نه غیر چاپیر. الله دا قوم پړ کې واچول چې په دې منځ یارا کوي د زما په موجودګۍ کې د ونه نه ولې پناه وغوړي. تاسو خیال عزیزانو چرتا چې د استغراق فی الله راز فاش شوه دی الته انجام داشه. نو ولا اله غیرک چې تاسو وایو اوس په منځ کې تاسو به ودرېږئ تاسو به سبحانك اللهم وبحمدك بارك خیال امراغی وایي نجد ولا اله غیرک څه وایو ولا اله غیر لک یو 2 سکند له سوچ وکړه. په کوم ورځ چې اعلان وشي چې سبا ماخام 19 بجې به د پاکستان وزیر اعظم اهم تقریر کوي اهم نو ټول پاکستان ریډیو ټلویزیون ته داسې غوګونه نیولي کړي تاسو هم پکې ټول اهم تقریر کې څه کوي ملک ته پر کوي کسبه د غړو نهرو نه رواني
څه چل خدا تمامي کنه چې جرتارزانی براوري خدای به خور از درته خور از پسې بړون شي د پاکستان قوم رندي دې قوم ټول عمر اسلام او دین پورې مسخري کړې دي خدای سپک او رک خوار او ذلیل کړي دا سي خوګه ګرانی در باندې شورو دا چې ار سحر د کور روزي نو یو لپ اوخه توې چې خدای دومره میامدن دے اوس بټې پر پسالم او غوخه په پسالم ال تماشوم بیمار دے 200 روپے فیس بڅنګ ورکوم دا سي یې کوي دا سي خو خامار در باندې اخته دے چې پزې زهر سړې چیچی او ساتي وزي او د سلګو توفیق ورته نه کی دا سي خوګه ګرانی در باندې شو دوايان یو ګورا په افته کې 2 ځله ګرانی په افته کې غریب سړی به د علاج د وجې مړ کی بچے به د علاج د وجې مړ کی یو ستند ماشوم لګ دا یو ستنی قیمت 350 روپے یو بوتل دے په 100 روپے بکیده ماشوم لور کړی کیږي ډاکټرانه عام طور لیکي وي انټي بایوټیک کې اثر پاتې نشو یو 100 روپے داغه بوتل قیمت دغه سی ورته ګوري بچی بم تړپیاویږي د بوتل اغستو توفیق بدرته نه نسی دا سی خوګن استی در باندې را روان او شورو ده دا ولی دا زکه چې د وزیر اعظم تقریر ته د 2 ورځې نه مخکې پته مې چې څه به وایي اب څه وایي وای کیا پیدی او کیا پیدی کا شوربا س پاکستان او سے وزیر اعظم او صداغت تقریر میرے بھائیو غربت کو دور کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا یہ غربت ولري غربت ستا غنی کنه دا خدای راوسته دے او خدای دا قوم نیولې دے چې خدای نه پریخه بنده نشي خلاصوله کولی دا قوم خدای را نیولې پرون دے ملک سربراہان داغا ملک مرگرتیا کرے وا چې کم ملک په عراق کې 90 لاکھ مسلمانان مړ کړي 90 لاکھ مسلمانان د امریکای د بمونو شکار شي مونږ داغا امریکای مرګرتیا کو نن داغا امریکای د خوشالولو د پاره زمونږ وزیر اعظم بیان ورکو کہ صلاحیت رکھتے ہوئے بھی ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے کیونکہ ہمارا مامو جی صدر بش خفا ہوتا ہے منگ کے صلاحیت شتا دے ایٹم بم جوڑو لو منگے والی نہ جوڑو ذکر چاہ امریکہ پہ ابل اور صدر بش دنیا کې د سپر پاور صدرو د کورسای نه خدای چې راو غرزولو چارا ټینګ کړي شو ټول ورته داسې اکبر خزینه هم ساوته خلکو نه منبرانو نه ساوته الوی بشرا وغورځي مې سم بنی را غورځي نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د دنیا دی یو ملک د سربراه تقریر ته پته مې چې څه به وایي الا و بجې شو 19 بجې تقریر دی د وزیر اعظم
قرآن د چا تقریر دی؟ حدیث د چا تقریر دی؟ چرتم دا سوچ وکړو چې قرآن د خدای تقریر دی، پلانی ټیم باندې به بیانېږي چې ورته ځان تیار دم کړ. حدیث د پیغمبر تقریر دی او داغه وینا ده، اچ شروع شي نه تاسو او تخ په مولیانو قید لګولې قید چې ټیک یو بجه به مونږ ختمه ټیک پینځه مې څه په چنار یو بجه ولی به یو بجه مونږ ختمه ولی به ختمه. مولام غریب د خدای بنده نه دی، د خلکو باندې هغه غریب ټیک یو بجه چی شي اس په منځو ولی دی خلک خفکی خلکو د خدای کور را بیړی غر په جمعات کې چې تنګيږي اور میګه مات دا خلک دا د کارغو غوندې ټونګي وال ډېر ضروري دي چې جمعه ته لاړ شو د کارغو غوندې ټونګي وای ورک دا مونږ په دې پدغ یاره خو خلینا مې اوس پلاني جمعه ته ځل ته ډېر ځل مونږ کی تو آیا چې کوم قوم مونږ د ځان تابع کړي او مولای د ځان زر خرید غلام کړي چې تب په دې ټیم مال مونږ خلاصې کینی زنه اعظم ستا جماعت دا قوم دی یا دا مولا نن ستا ملک داسې مولا تقریر باندې کې اوس مولا په تقریر کې غړیږي. اوس د امریکای او ډم راغوخته د پاکستان یو وزیر شیخ رشید نامه او د امریکای اډم راغوخته ده چې راشه دی پاکستان کنجرانو تم لګ غټ شچ دی دم توپ کې کس کمی چې در نزدې هغه دم لا وګوري چې دا کم جمعات کې په باندې پم لګي دا کنجران به ورته ټوله شپه ناشتي او دا دم توپ وګوري د وی سی آر کې سټه به داغه د کنجر توپ نه ډکای او د شپې به خزو تا غډم خیدا د بړوا بچي. دا خلک دی خدای دې په دې د څه توغه کې راولي چې بنیاد هغه ورځ یو ډاکټر راته یاره ډیر کسان د هسپتال کې مړ شو مال ډیر خو ورکوای چې کمیږي دا قوم د دوی خدای بیړي غړي ورکش په دې پلیت خصمه کپل ک کابل لارشي په خدای قسم مولانا روم نن نه نیم سوا کال مخکې ویلي وای بطواف کعبه رفتم زهرم ندا برآمد چی بیرون خانه کردی که درون خانه آئی چی بیرون خانه کردی وی کعبی تا چلارم حرم راتا آواز اکڑو چه ود زلیل بچی بار دس دنیا پلی تکڑا چه زهرم پلی تولو ترالے بزمین چو سجدہ کردم ز زمین دا برآمد کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی کہ مرا خراب کر دی وی دا حرم پزمکہ میں چی سجدہ اکڑا زمکی راتا آوازو کو جزدی پلی تکڑم چی دا دریا کارے سجدی پا مال گئے. دا دے ترجمہ چل دمکی پا بزرگئی کی ہی شک نشتا پختو ترجمہ دا
د مکه په بزرګۍ کې شک نشتا ولی خرب حاجی نشی په طواف مونږه حرم ته چلار شو راشو د حرم نه وګورئ د ملک اجیان صاحبان د پودر اوس مګلران اجیان د چرس اوس مګلران اجیان بلیک مارکیټینګ والا اجیان ملاوٹ والا اجیان صاحبان مبارک دا د خدای کوری دي دا دي کنه نازیدانو عرض میں داو چې ولا اله غیره کدا اثر در باندې شوی چې الله تا نه بغیر بل څوک شتا یو سړی بل سړی نه 200 روپے قرض وو ودا 200 روپے ویسے گواہ وکیل سړی ورته کفا بالله شهیدا وکفا بالله وکیلا خدای نه لوی گواه خدای نه لوی شاهد بل څوک ز کله به راوړي پلانه ورځ چې شوا چې بار راوته سورلی نشته چرته قافله چې پر رسول شي دلا 200 روپے راوړس خدای وعده خلاف کیږم داسې یو لرګي راغوس کو دونه او داغه د منځي خالی کو او پکې 200 روپے ورواچو سره ولا بند کو ور سره چټو لیکلو چې یا الله چې درا کول په وخت کې د 200 روپو ترا ته وکیل او شاهد کړي وي خدای دا پیسې مې هغه ته ولېګل ست پويګا ور رسول پوي او پسین کې هغه لرګي ور واچو هغه سره د سین غاړه تراوته وي چې په سرک بو زما قرضدار راضي پیسې بروي قرضدار رانغه خو لرګي را روان دي پسین چې لرګي راونی وو کور ته یوړو خزه ته ویل دا خشاک مې راوړو اور مور په بلکا قرضدار قران ته چې لرګي مات کو چې ګوري 200 روپے هم تیرا پریوته هغه چټم تیرا پریوته خدای پاک دې دسم کوي چې ولا اله غیر چې ستاد ایمان شي چې الله ستانه سوا بل څوک نشته